أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وړاندې څنګه دلایل د قدرت ذکر کېدل، مخکې د الله د قدرت دلایل ذکر کیږي. الله فرمای هغه چې تاسو ته ورسیږي سم مصیبت نه فبما کسبت ایدیکم، د هغه وجه تاسو د لاسونو کسب دی. انسان ته زیات تکلیفونه چې کوم رسی د هغه د اعمالو دخیل وي، خدا سره لازمي نه چې ګینه خامخا تمام د اعمالو وجه داسې قضایا چې کوم وي دیتا قضایا محمله ورته وي. معنا دا ده چې کله الله پاک د یو بنده امتحان اخلي، کله الله پاک دغه بنده الله درجه اوچتای، او کله داسې وشي چې د انسان د لاسونو څخه تای د غیب وجه تکلیف ورسیږي. نما اصحابکم من مصیبه بما کسبت ایدیکم، هغه چې کسب کړی تاسو لاسونو، ويعفو عن كثير، او ډیر تاسو ته معافم کی. دا عام انسانانو کې قانون وی په خلاف د انبیاو نه، ځکه چې انبیا علیهم السلام تکالیف کافی زیات وی، ډیر تکالیف انبیاو ترسي او بیا دا غي پسې قریب مرتبه کې خود انبیاو دا تکلیف دا غوی د کسب د لاسونو نه. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته چې څومره تکلیفونه رسی، سبب د هغه رفع درجات وی، الله د هغه درجه اوچتای. او وجه د تکلیف د انبیاء دا تعلیم وی امت ته سبق خولې شي چې دا انسانان دي څومره تکالیف رسی هغه باندې تحمل او صبر کوي، امتیانو د پر تعلیم شي. د انبیاءونو علاوه د عام انسانانو دا کار وی چې دا غوی نه خطا کیږي، نو په دې وجبانه کله الله دا خطا په وجبانه د تکلیف ورکړي. او سره چې کوم د ډیر داسي وی چې هغه ته الله معاف کی دا غو ته سنوي. وما انتم نیتاسو بمعجزین، عاجز کونکي الله لرفی الارض پسمکه کې چې د الله نه او تختی. وما لكم نبيتا سود پر من دون الله، غیر د الله نه من ولی سوک دوست ولا نسویر، او نسوک امدادی چې تاسو امداد وکي. ومن آیاته، او بعض د نشانات د قدرت د الله نه الجوار، کشته دی فی البحر په سمندر کې، سمندری د غټ غټ جازونه دروغ بلډینګار او د کلو په مقدار باندې روان وي، کل اعلام پشان د غرونو. یشاء کد الله خو خشیوس کی الرياح او بدری هوا، فیزللن او بغرزی دغه کشته روا کې د ولاړی علی ظهره پخبل شاه باندې. په خوا بدا کشته چلیدلې په بادبان سره، نو دا کپڑا سیس به اچل او هغه ته هوا نه خطل او دغه سره بدا کشته روانې وي. الله وی زما دا قدرت دې چې هوا چلو مو دا سمندري جاز په رواني، کچره دغه هوا الله بند کینو دا سمندري جاز بسنګ چلے دا به ودريږي. دی وخت کې دا چلیږي عامي چې کم ده په انجن باندې، هغه چلیږي په تیلو باندې. دا انجن چا پیدا کړي، دا تیل ول چا پیدا کړي. دلتم دا ویلې شي یشا کد الله خوخشي یسکن الريح، دا هوا بند کین یسکن دغه تیل تنه الله بند کی، دا تیل الله ختم کین اوس به انجن په سبا نه چلے. دا تمام د الله قدرت وی چې دا نظام پر روان دی. یشا یسکن الريح، قلار بکی چې کوم د ریح دغه هوا پيسلل نه وبګرځي دغه کشته روان کې دا ولاړې علی ظهر پخپل شا. ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات دي لكل صبار شکور، دا پر د هر صبر کوونکی او شکر وستونکی. دو صفاتونه څنګه دلته ذکر شو، دا توړان دی بل صورت کې وي، او د مؤمن د پر د دوه صفاتونه د خیر وي. دته چې کم دې تکلیف ورسیږي نو صبر
د تراحت ورسیږي نو شکر لہذا ژوند دغه دوه اړخي یا راحت او یا مصیبتي راحت کې د بنده شکر مصیبت او تکلیف کې صبر دا دولاري مؤمن د پاره دوانو کې خیر وي او یو بقهن یا هلاکی کې الله دغه کېشتو لره به ما کسب په سبب دغه چې دوی کسب کړي ويعفو عن كثير او معافي کې الله د ډیرونه ويعلم الذين پويږي هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چاغوی جګړه کې زموږ په آیاتونو کې په ابطال د آیاتونو کې ما لهم نبی دوی د پاره مم محیص زید خلاصي چې چرته او تختی فما اوتیتم من شیء هغه چې درکړې شوی تاسو ته سسیز دنیا کې تاسو ته کم د خوراک د ژوند د معیشت څخه کم شي درکړې شوی دی فمتاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا دا صرف سکل دی مستقل مزه نه ده مستقل مزه د اخرت ده وما عند الله هغه چې د الله په نسبت باندې خیر هغه غوړه دی وابقوا همیشه دی للذین آمنوا د پر د مؤمنانو وعلى ربهم يتوکلون او دوی په خپل رب باندې توکل کوي والذین هغه کسان یجتنبون چې دوی ځان ساتي کبائر الاسم د لوی ګناهونو والفواحش او د بے حیايونه د لوی ګناهونو رئیس د غټو ګناهونو شرک دی د دین ځان ساتي ورپسې چې کم دی ور سټپ بای سټپ ګناهونه والفواحش او کم چې هغه د چاغه عقلا انسان قبیح غني د دین ځان ساتي و اذا ما غضبوا کله چې دی په غوسه شي هم یغفرون بیا دوی معافي کوي دای صفت دې چاته غوسه را لنه غوسه نه پس معافي وتوم کوي والذین استجابوا هغه کسان دي چې دوی اجابت کوي لربهم د خپل رب د پر د الله احکام مني واقاموا الصلاه او قائمي منځ وامرهم شورا بینهم او امر د دوی مشورې په خپل مینس کې څه خبرې نو په مشورې سره کوي وامرهم شورا بینهم درې موقع باندې الله پاک د مشورې تلقین کړه وړاندې د هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي وشاورهم فی الامر او دا رنګ دلته الله فرمایي امرهم شورا بینهم دا د مؤمنانو صفت ده چې دوی څه خبرې په مشورې سره کوي لہذا هغه احکام چې د الله جل جلاله د خوانه بندګانو باندې معین دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي په دې کې مشورو ته ضرورت نه مثال په تور د الله د خوانه معین احکام دي د ماسپخیم منځ فرض دي نو اوس راځي مشوره کو چې د ماسپخیم د منځ کو کوي نه کو دې کې مشورې نه دا خو فرضي حکم دی معین همدارنګه چې کم دی شریعت خبره خوره ده چې دا منځ په جمع کوي په دې مشوره کو چې دا جمع کو کنه کو نه دې کې مشورو ته ضرورت نه دا خو د شریعت حکم دی منځ کې او په جمع به اوم کې په دې مشوره کو چې دا سود کو کنه کو نه په دې مشورې نه شریعت دې نه منع کړي سودونه بنه کې ردا سي چې کم احکام او خبره ثابت په شریعت کې آلته مشورې نه کمی خبره چې دا سي تعین شریعت کې ثابت نه نبی آلته مشوره کوي شي د ملکونو خبرې وي نو د بل ملک سره آیا مشوره وکړو چې د دوی سره جنگ بندي ور سره وکړو کنه د دې ملک سره لین دین کوو کنه نو دا جایز خبرې دي کته کې مستا خو خداو کنه کینو نه پدې کې مشوره کولای شي اومدارنګ کور په خپل کور کې کینی چې کوم دې مشوره کو دا یو بچی چې کوم دې علم تکینو دا یو بهر ته لیګو دا زمیدارو کو نکو دا سه بل کار دا سه خبره چې منسوس نه پد کې چې کم ده مشوره وکړې شنو جایز بیا د مشورې طریقه دی چې هغه سړی مشورې ته کې نه چې د هغه عقل پوری په مشوره په دې سیس پويږي نبی به مشورې ته کې نه ډاکټران دي چې کم ده هغه مشوره کوي د لپاره چې دا ستنې د کرونا ولګو کوي نه لګو اوس دا مشوره زمانه دستانه ده د ډاکټر صاحب مشوره ده هغه په دې پويږي دینی خبره مسله رااله دا غي جواب کې نو دې کې به علما کې نه چې دا غي مشوره وکړي شي ردل تاسو جواب وکړي شي دې کې د عام خلکو جواب دا ماهر د پن وینو هغه به مشوره کوي بیا دا چې دا ماهرین د پن کې ناستل او مشوره وکړي شولا هر انسان خپل فکر دی چې تا ته څنګه په ذهن کې راځي هغه رائے ته پیش کولای شي امیر د مشورې د غونډو نه رائے واخلي
په دې غونډو باندې سوچم کوي چې د مشوره وکړه رایه راکړه آیا په دې رایه کې څه فایده وه په دې کې څه نقصان دی نه په دې غونډو کې به سوچ وکړي شي چې هر کله دې مشوره پوره شوله اوس فیصله امیر د مشورې د چې هغه څه فیصله کوي نو امیر د دې پابند نه دی چې د دې خاص کس خبره ومني امیر د دې پابند نه دی چې د چا په طرف مشوره زیاته او هغه دې ومني دې ته هرقلیه مشوره وایي چې دا 10 کسان مشوره کوي او که شپږ کسان په یو طرف رایه ورکړي او دا یو دوه په بل طرف ته به د شپږو مني نه ولو چې دا شپږ یو طرف ته دي چې کوم دی دوه بل طرف ته دی یو پکې بل طرف ته دی خو د امیر پړه کې دا الله واچول چېرې د یو کس دا خبره چې کوم د ډېره موضوع د په حقه باندې فیصله کولی شي دی د کثرت تابع نه دی کم ملګري چې مشوره ورکي نو ته به امیر نه مجبورې چې زما خبره دې ومنلی شي ته به سوچ وکړي چې کومه خبره تا ته حق ښکاري هغه مشوره به ورکړي د هغې نه پس به بس اړه کې د الله نه غواړي چې الله د امیر صاحب په اړه کې د خیر خبره واچي چې کوم د خیر خبرې چې امیر هغه شانې فیصله وکړي بس چې هغه څنګه فیصله وکړه هغه ټیک ده کله چې امیر صاحب فیصله وکړه او مشوره پاس شوله د دې نه پس به بیا د مشورې خلک د خپل رایه اظهار نه کوي بیا به دا نه وي چې زما مشوره خو دا وه خو امیر صاحب ونه منله نو اوس به داسې نه وایي اوس چې کومه فیصله وکړی شوله هر یو به دا وایي چې دا زما مشوره وه او که ته د خپل رایې بې اظهار کې دا منافقت دی ځکه دا خو تو خبره روانه امیر فیصله وکړه بس هغه ده د دې نه پس چې ته وې زما خو پکې رایه دا وه او امیر صاحب داسې خبره وکړه نو مانه دا چې زه ورته تیار نه یم دا خو ته منافقت کې نو بیا به د خپل رایې بیل اظهار نه کې بس چې څنګه فیصله د حق به مني چې دغه زما مشوره مو دغه د امیر صاحب رایه مو او په دې سره زه متحد قوم یم بیا به د هغې نه بعد تنفیذ د مشورې اعتماد په الله دا طریقې مختصر نو امرهم شورا بینهم ومما رزقناهم هغه چې ما ورته ورکړي ينفقون دوی خرج کوي والذین دا هغه کسان دي دا اصابهم البغي کله چې ورسیږي دوی ته ظلم څوک په دې باندې ظلم وکړي نو هم ینتصورون دوی انتقام اخلي د خپل بدل انتقام چې کم دی اخلي دی آیت نه پته ولګېده چې دې سره څوک ظلم وکړي ینتصرون انتقام علي او لږ مخکې واپس لاړ شي نو هلته وایي چې کم دی یغفرون څوک چې ورسره زیاتې وکړي نو دی بخي نو یو طرف ته معلومیږي چې عفو به کوي بل طرف ته بدل اغستل وي نو دې منځ کې دوه تطبیقه کولی شي یو تطبیق دا دی چې د سره زیاتې وکړی شو دا زیاتې ورسره مسلمان مؤمن کړی دی نبی استا صفت دا دی چې یغفرون دا مسلمان معاف کا او کدا زیته د سره کافر کړي دي نو بیا ینتصرون بدل ته نه واخله سپېړه ورک خپل بدل واخله وجدا د چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم د مؤمن صفت دا دی چې د کافر سره په سخت رویه چلیږي او په مؤمن سره په نرم رویه دوی مطلب د دوه منځ کې تطبیق داسې کولای شي یو سړی د بل سره زیاته وکي اوس وګور دا چې زیاته کړي نو اوس په څه پوزیشن کې دی کچره اوس داسې دی چې په خپل کړوخ پیمانه دی یا لکه ما بد کړیو چې کوم د غلطی را شوی دا چې په خپل کړوخ پیمانه دی نو بیا د مؤمن صفت دار چې یغفرون ما پکا هغه بدی کړي وا خو اوس تا وته لکه دا زیاته دی را سره کړي او دا ظلم دی را سره کړي هغه او ما کړي غلطی می کړي دا په دې خپل کړوخ پیمانه مانو چې هغه خپل پیمانتیا مني معافي غواړي د مؤمن صفت دا چې یغفرون معافي کا او دوی مدار چې یو سړی د بل سره زیاته وکي الکه تار سره دا زیاته کړي دی هغه بیا برته وي ک بیا دې سوې کړه نورم د سره ګورم نو سم په خپل بدو ولاړ دی او نورم لا برته وي نو بیا د مؤمن صفت دا نه دی چې معافي کا بیا د مؤمن صفت دا ینتصرون کړستي وباسه چې هغه ته بیا یادي چې بیا دا بدمعشي نه کوي بیا د مؤمن صفت دا ده وجه دا ده چې په دې وخت کې هغه زیاته هم کړی دی بیا مو زبردست کوم او ته غلې شوې خو تا دغه اخلاق خراب کړ دغه اخلاق دې خراب کړ هغه تا زړور کو په دې غلط باندې نن ته والی سبا تا بیا وی بل بنم سپېړو باسي نو بیا د مؤمن دا صفت نه ده
بیا دغه شانته سزا ورکړه چې هغه یادی چې بیا بل تسنوي. بیا د مؤمن صفت د ينتصرون انتقام بدل اغستل. وجزاء سیئه او بدل د بد سیئه دا بدی وی. دا دویم چې سیئه ذکر کیږي نو دا بدی نه بي دا خو عدل وی. تعالی سپېړه درکړي وا ته چې سپېړه ورکې دا خو انصاف دی عدل دی. خو اطلاق چې په سیئه کیږي ته مشاکلتن وی. شکل خو شکل د بدی دی کنه هغه چې تعالی سپېړه درکول غلط کار کړو. اوس چې تو هغه له سپېړه ورکې نو حقیقت کې خو انتقام دی عدل دی. خو ظاهر چې وګور نو سپېړه نه ده. ظاهر چې وګور ته بل کس وایي نه مشاکلتن دا سیئه ده نو بدله د بدی دا بدی وی مثلها دغه پشان. فمن عفا چا چې معافي وکړه بدی سره کړي و دغه معاف کو واصلح اصلاح وکړه فاجره علی الله د دې اجر په الله ده. انه بشک الله پاک لا يحب الظالمین خو ظالمان. ولمن انتصر خامخا چې چا انتقام واغستو بعد ظلمه پس د ظلمنا ظالم په د باندې ظلم کړي او د خپل ظلم بدله واغستله نو ته په دې مجرم یې نه. اولئک پس دا کسان ما علیهم نشته په دې باندې من سبیل لار د مؤاخذه دا ګناګار نه دي. انما السبیل بشک لار د مؤاخذه علی الذین په هغه کسانو د یظلمون الناس چې دوی ظلم کوي په انسانانو باندې ويبغون فی الارض او دوی طلبي په ځمکه کې دوی طلب د ظلم کوي په ځمکه کې بغیر حق به حق دا کسان ګناګاران دي. اولئک دا کسان لهم دوی د پر عذاب الیم عذاب دردناک دی. ولمن صبر خامخا چې چا صبر وکړو وغفر او بخنه وکړه د قادر چې د بل نه انتقام اخلي خو صبر کوي. د قادر د چې خپل انتقام والی خو غفر ما پېکو. ان ذلک بشک دا معافی او دا صبر لمن عزم الامور دا د لوی کارونو نه دي. دا ډېر لوی صفت دی. فمن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فما له نبید د پاره من ولین سوک دوست من بعده پس دنه هدایت د الله نه چې الله گمراه کړو هدایت ورته نه دی کړو. وتر الظالمین تبین ظالمان لما راوا العذاب کله چې دی ویني عذاب یقولون دوی بوي هل الى مرد آیشتی زمو د پاره زید واپسې ته من سبیل سلار مرد زید واپسې چې دنیا ده بیا سلار ملاویږي چې دنیا ته لاړ شو. وتراهم تبین دوی يعرضون دا پیش کولی شي علیها په اور باندې جهنم سر تراوستي شي خاشعين دوی بس ذلیل من الذل د ذلتنا ينظرون دی بګوري من طرف خفي دا نظر پټنا نو دا چې کوم دی مجرم دی او مجرم چې راوستي شي سزا د پاره ناغه په ښکارستر غو نشي کتل نو دا سه غلې غلې ګوري چې د جهنم ته ور رواني. وقال الذين امنوا وباغ کسان چې مؤمنان دي ان الخاسرين الذين بشک تاوانيان هغه کسان دي خسروا انفسهم چې دوی په تاوان کې اچول خپل ځانونه او اهليهم خپل اهل يوم القيامت پورز د قیامت. الا ذلك ان الا خبردار ان الظالمين بشک ظالمان فی عذاب مقیم دوی به په عذاب دائم کې. وما كان لهم نبي دوی د پر من اولیاء سوک مددګاران ينصرونهم چې دوی امداد وکي من دون الله غیر د الله نه دې ظالمانو سوک مددګار نشته. ومن يضلل الله سوک چې الله گمراه کی فما له پس نبي در پر من سبیل لار د هدایت. استجیبوا لربکم تاسو قبول والو کې د خپل رب د پر من قبل ایاتی مخک دا غنه چې راشي او منداس ورس لا مرد له چې نبی دا غه د پر انکار واپسی من الله د الله د خوانه قیامت چې راشي نو واپس به قیامت نزي الله وی دا غبرز نه مخک تاسو اجابت وکي د الله احکام ومني. مالکم نبی تاسو د پر من ملجا زید پنای یوم ایزن په دې ورځ باندې چې چاته ځان د پاره پنای زه وګوره او ځان پنا کی. ومالکم نبی تاسو د پر من نکیر انکار دغه ورځ نه انکار وکي د خپل جرم نه انکار وکي. فإن اعرضوا پس کدوی اعراض کی د دینه فما ارسلنا ک پس تمون نه لګل علیهم په دې باندې حفیظا حفاظت کوونکې په دوی مت حفاظت کوونکې او نگهبان نه لګل چې تبخا مخه دوی څوکیداری کې. ان علیک نشته پتا باندې الا البلاغ مگر رسول د احکام دي استازي مواري صرف نبوت احکام رسول دي. اوس د انسان چې کوم د ناشکری او ناقدری ذکر کیږي و ان بشک من اذا اذقنا الانسان چې موږ ورسو انسان ته منا زموږ د خوانه رحمتن مهرباني انسان ته مال اولاد راحت او خوشحالي ولا ورکو
فرح بها دې پاغه خوشحالي کوي په تکبر سره خوشحالي کوي او ان تصيبهم کورسیږي دوی ته سیئه تکلیف بما قدمت په سبب د هغه چې مخکې کړي ایدیهم د دوی لاسونو استاد اعمال سزا ونه استاد تکلیف ملوش فإن الإنسان بشك إنسان کافر کفور دا بنا شکر کافر صفت دا دے چې به د ناشکری کی په خلاف د مؤمن هغه د پر سبق وي لله الله د پر ملک السماوات حکومت د اسمانونو د والارض او د زمکو د يخلق پیدا کوي ما یشاء هغه چې د الله خو خشي يخلق ما یشاء دیتا اجمال کلام وی الله پیدا کوي چې کوم د الله خوخي هغه تفصیل د یخلقو داده یهب لمن یشاء بخي چا د پر چې خوخي شي انا تجینکه چاله اولاد کې صرف جینکه ورکی ويهب او بخي لمن يشاء چاله چې خوخي شي الذکور الکان چاله الکان ورکی او یوزوجهم او دریم قسم دا چاله دا یوزوجهم یوزی کې در پر ذکرانن و اناسا الکان او جینکه نو الکان ولا عمر کې او جینکه ولا عمر کې چا د پردا سے برخ کی او یجعل من یشاء ګرځي چا د پر چې خوخه شي عقیما شان هغه د پر اولاد نور کوي لہذا د الله تقسیم ده دنیا کې کته شي چې کله الله چا د پر اولاد نور کوي نو آیا داسې طاقت سوچتي چا د پر اولاد ورکی دارنګ چا د پر الکان ورکی نبی سوچته چې جینکه ولا ورکی چاله جینکه ورکی دا د الله تقسیم وی د خپل قدرت اظهار ده به تقسیم کې الله لومبه ذکر کوي یهب لمن یشاء اناسا د جینکو مسله مخ کې ذکر کیږي نو د دې وجنا د کمې زنانه چې لومبه لور وشي نو دا د خیر وی په خلاف زمونږ د پښتنو نه زنګ پښتنو کې دا رواج چې کوم نامې دا غي مخ کې لور وشي چې کوم د نو دوی ته به خیر اخکاری نه چې لوري وشو دا د خیر د ځکه چې الله مخ کې لور ذکر کړی دا باقی دا دغه څخه خو نه دا خود الله د خوانه د تقسیم مسلې دا ظاهری ترجمه ده بعض حضرات تاویلی معنا پکې هم جوړي تاویل کوي د دې نو د انسانانو صلاحیت بیانېږي ځینې انسان داسې وي چې د کامل وي ځینې انسان داسې وي چې د ناقص وي دا الله د خوانه تقسیم وي دا یو کامل ذهین پیدا کو دا بل کمزور پیدا کو نو تاویلی معنا داسې کوي یهب لمن یشاء بخی الله چاله چې خوښ شي اناسا خیالات ولور کی کمزوری ذهن کمزور دی نه د کوشش کی خو ذهین نه دی او یهب بخی لمن یشاء چاله چې خوښ شي الذکورا مضبوط فکر مضبوط عقل سړی مضبوط وي کنه نو عقل او فکر دا مضبوط وي نو دا ډیر ذهین ورکی نو دا ذهین انسان شي او یزوجهم یا برخ کی در پر ذکران و اناسا کله چې کم د خیالات وی کمزوري او کله چې کم د فکر نو کله کله دا درمیانه ذهن والا دی کله خطا شو کله صحیح شي ويجعل من يشاء وګرځي چا د پر چې خو خشي عقیما شند عقلنا نو لیونی کی دا لیونیش انه بشک الله پاک علیم په هدا قدیر او قدرت والا دی وما كان لبشر يكلمه الله دا د وحي اقسام درې ذکر کیږي لوی کشمیری رحمه الله فیض الباری کې دا وحي چې کوم غټ اقسام ذکر کړي نو د آیات نه دا درې ذکر کړي دي کله الله جل جلاله خپل کلام براه راست د پیغمبر پړل کی چې کوم دی واچي دته وحي وي او کله الله پاک د خپل پیغمبر سره خبري وکي مینس کې پردای موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوئی تور کې خبره وشوي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره په معراج کې خبره وشوي پردای د پردې نه اخوا خبره وکړې شو مینس کې څوک واسطه پرشتہ نه دا دویم قسم دا وحی وی می ورای حجاب او دریم قسم دی چې کله الله فرشتہ راولېږي نو چې فرشتہ راشي نو کله داسې وي خپل ملکی صورت کې او کله داسې وي چې انساني صورت کې او کله داسې وي چې په یو صورت کې نخکاری او صرف وحی نازلېږي وحی راځي
دا ټول حدیثو کې ذکر دي. نو غټ اقسام پکې دا درې دي چې کوم دلته بیانېږي. نما کان لبشر ان یکلمه الله، الله دا سره خبرې وکي الا وحیا، مگر الله چې سره خبرې کوي نو وحی سره ډایرکټ پړوله خبره واچي، نو پړه باندې خبره واچي د پیغمبر. کله چې کوم دی ولی او بزرگ الهامن او می ورا حجاب یو سره خبره وکي رستو د پردینا، او دریم دا چې او یرسل رسول یو تراولیږي فرشتہ استاذ راولیږي چې کوم دی هغه ته وحی نازله کی فیوحی باذنه، نو وحی کی د الله په حکم ما یشاء غج د الله خوښ. انه بشک الله پاک علی وچد حکیم حکمت ولد، وکذالک هم دارنګ اوحینا الیک، څنګه چې مدودور انبیاء ته وحی کړي و نه الله فرمای دارنګ مونږ ته وحی کو روحا من امرنا، دا روح دې زموږ د امرنا. ما كنت تدري تنوي تن پویدل مل کتاب او چې کتاب څه دی ولل ایمان، او ایمان څه شی دی ته په دې نه پوی دی چې کتاب څه شی دی، نو کتاب خو الله نازل کو نو ته پیژندو. ایمان نه پیدلته مراد د ایمان نه ایمان تفصیلی دی، ځکه انبیاء علیهم السلام د نبوت نه وړاندې مومنان وي، نو چې ایمان نه پیژندو نو بیا مؤمن به څنګه ګرځي. مراد نه ایمان تفصیلی دی، تفصیلی خبره ال بیا معلومه شو چې الله پاک وحی راولې غلا. ولکن جعلناه، لیکن موږ دا ګرځول نورا رڼا نه دی به موږ هدایت کو په دې سره من نشاو چاله چې مخ وخشي من عبادنا زما د بندګانو نه. و انک بشکتو لتهدی خونک الى صراط مستقیم، لار نیغتا صراط الله الذي الارض اغزاد له ده غد پر ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او پزمکو کې دي. اسمان او د زمکه مخلوق دا د الله د پر مخلوق دي، د الله د پر عبید دي، د الله د پر مملوک دي. الا خبردار ال الله، الله ته تصویر الامور، واپس د ټولو کارونو د ټولو کارونو رجع الله پاک دی. بسم الله الرحمن الرحیم، سورة الزخرف. سورة الزخرف نازل شوه ده پس د سورة شورا نه او مخکې د سورة الدخان نه. مصحف عثماني کې 43 دی، په اعتبار د نزول سره 63 دی. وړاندې سورت کې مضمون ذکر کېدو ما كنت تدري ما الكتاب، ته په دې نه پوي دی چې کتاب څه ته وایي، ایمان تفصیل په دې باندې نه پوي دی چې دا څه ته وایي. په دې صورت کې چې کوم دی عمدغه مضمون وضاحت دی چې کتاب څه شی دی او ایمان څه شی دی. حامیم والکتاب المبین، حامیم د حروف مقطعات نه دی او تعویلی معنا کولې شي د الله د صفاتو نه راغستې شي، چونکه رستو کلام قسمیه دی، دا قسم ته واړه و بحلمنا ومجدنا. الله فرمای په خپل حلم مې د قسم وی، په خپل بزرګي او مرتبه مې د قسم وی، والکتاب المبین، او په کتاب باندې چې بیانور کې د حلال او د حرام او د پدې مې د قسم وی، یا کتاب مبین کتاب واضح. جواب قسم ان جعلناه، بشک موږ دا ګرځول قرانا عربی، قران کریم ملفوظ په عربی جبا، لعلکم دې د پر تعقلون چې تاسو پوه شئ. و انه بشک دا قران کریم فی ام الكتاب، په اصل د کتاب لوح محفوظ کې دی. لدینا، دا کتاب هغه کتاب کې دی، لدینا زمون سره وو، د الله سره دغه کتاب دی، نو بلا کیف موږ ته دا پته نشته چې دا کتاب د الله سره څنګه قریب دی، خو بلا کیف. او یا چې کوم ته عبارت راو بس و انه فی ام الكتاب، دا قران کریم په اصل د کتاب کې د محفوظ لدینا، چې دا اصل کتاب زموږ سره محفوظ دی. لعلی خامخ او چد حکیم، حکمت والا دی. افنضرب عنکم الذکر صفحا، نضرب چې کوم دی معنا دا امساک او بندول. الله فرمایي ما قران نازل کو تاسو د خیر د پاره، تاسو د اصلاح د پاره، نو تاسو قران نه منئ، د دینه اعراض کوئ. نو ما خو قران دې د پاره درولې کو چې تاسو به عمل وکئ، تاسو ته اعراض وکړو، نو تاسو د اعراض په وجه باندې ز خپل کتاب بند کما چې دې نازلو دسه وکم، وینه داسې نه کو.
بلکې چې څنګه ما قرآن ستاسو هدایت دپاره درلېږلی مغه شانتې به وي که څوک مني او که څوک نه مني خو بندوم نه. نو اوس ترجمه دا ده افنضربو معنا افنمسکو آیا موږ بند کو عنکم تاسو نه الذکر قرآن تاسو نه بند کو نازلونه صفحا منا په اعراض کولو سره چې تاسو ته نه اعراض کوئ یا دا په مفعول له معنا سره دی لاجل صفحکم د وجه د اعراض تاسو نه چې تاسو اعراض کوئ نو قرآن بند کو یا دا معنا حالی سره د حال د خو معنا جمع سره افنضرب عنکم انمسکو عنکم من بند کو تاسو نه قرآن کریم صفحا معنا حال کونکم صافحین په دې حال کې چې تاسو اعراض کوونکی تاسو د اعراض کوئ نو تاسو نه قرآن بند کو دی نازلوم داسې وکړو نه داسې نه کوو نو افنضرب انمسکو او څوک د نضربو معنا کې نمحي منګه محو کو قرآن کریم چې تا ته نه درکو دا محو کو دی وجه نه چې تاسو اعراض کوئ نو که تاسو اعراض کوئ او که نه کوئ خو موږ قرآن کریم نه بندو دا به نازلو وکم ارسلنا ډیر مولېږلي من نبي انبیا فی الاولین په مخکینو کې وما یاتیهم نه راځي دوی ته من نبي پیغمبر الا کانوا مگر دی دوی به دغه پیغمبر پسې یستهزئون دی ورپسې ټوکې کوي فاهلکنا ما هلاک اشد منهم کم چې مضبوط په دوی کې بدشن په غریب کې هغه کسان چې هغوی سخت طاقت ولو دا مې هلاک کړه ومضى مثل الاولین او تیر شوي دي مثالونه د پخوانو د مخکینو قومونو په دې حال کې سوچو که څونه مضبوط خلکو ولئن سالتم خامخا که تپوس وکړئ دوی نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړي اسمانونه او ځمکې د یقولون خامخا دوی وایي خلقهن دا پیدا کړي هغه ذات دی العزیز الحق علیم چې غالب دی او پوهه دی الذي هغه ذات جعل لكم الارض چې ګرځول استاسو د پر ځمکه مهدا فرش د ځمکه استاسو د پر فرش وګل ورځو نه ډیره پسته ده چې تاسو ته نه پیدا نشي غسته او نه ډیره کلکه ده وجعل لكم ګرځول استاسو د پر فيها په دې ځمکه سبل لار لعلكم تهتدون د پر چې تاسو په لار حاصل کړئ نو لارې د الله نعمت دی په دې باندې انسان منزل مقصد ته رسي څنګه چې په دې لارو باندې دنیا کې تاسو منزل مقصد ته رسئ نو قرآن مقدسه د آخرت دپاره هم دقه شانتې لار ده چې په دې روان شو عمل پکې نو منزل مقصد ته به ورسېږي والذي نزل من السماء غزات چې نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه بقدر په اندازې سره الله باران نازل کړي خو چې څومره د مخلوق ضرورت دی په هغه مقدار باندې فانشرنا به من زرغون کو پدې سره بلدتن میتا خاریه اوچا کذالک تخرجون دارنګ بتا سورا وستلې کېږي والذي هغه ذات خلق الازواج پیدا کړی دي جوړه جوړه کلها ټول هر سیز جوړه جوړه پیدا کړي انسانان زناور دارنګ دي بوټو کې ماده او نر او ماده پکې وي دارنګ د میوه په لحاظ باندې وګورئ نو سمې به یخې سګرمې زید ستورې سپینې نو زد داسې خوراکونو او صاحب لحاظ باندې ازواج داسې جوړه جوړه الله پیدا کړ وجعل لكم يغرزو تاسو لپاره من الفلك د کشتو نبل انعام د سارو نما ترکبون هغه چې په تاسو سور لیکوي کشتو باندې او سارو باندې لتستووا د لپاره چې تاسو برابر شي علی ظهوره دغه پشاګانو د ساری پشا باندې کینی ثم تذکروا بیا تاسو یاد کړئ نعمت ربکم نعمت د خپل رب اذا استویتم کله چې تاسو برابر شي په دې ساری باندې عليه وتقول بداسوي سبحان الذي پاکی د اغزاد د پر سخلنا هاذا چې تابع کړي زموږ د پر دا وما كنا له مقرنين او موږ نو د پر تابع کون کی طاقت لرو کی دغه د اتباع دلته یو صيغه د جمع ذکر دا بل د مفرد ذکر دا لتستووا على ظهوره دا په جمع سره ذکر شو ظهور د ظهر جمع ده او بیا فرمایي چې کوم ده اذا استويتم عليه دلته ضمیر د مفرد ذکر ده وجه دار چې مخ کې کلام موصولی دي الله کشته پیدا کړې ساروی پیدا کړ ما ترکبون دا ضمیر په کې د ما تراجی دي خدا ما دا سه کلمه ده چې لفظي لحاظ باندې دا مفرد وي او معنوي لحاظ باندې دا جمع وي ځکه دا موصولات هم دغه شانتي وي هر کله چې پته کې دوه احتمالونو معنا لحاظ ته وکتل شو نو دا جمع ذکر شول تستو علی ظهوره پشاګانو د ما ترکبون باندې
او چې لفظ ته وګوري لفظ کې دا مفرد دی نو بیا ځکه مفرد ذکر کې اذا استویتم کله چې تاسو مستوي شي علیه پدی مرکوب باندې چې په کوم باندې ته رکوب کې برابر شون بیا دا کلمه وایي چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا معشوق په دی اوخ باندې سور دی نو دا د اوخ ته کنټرولول شي الله تابع کړي دی وانا الى ربنا لمنقلبون بشک زموږ په رب ته رجوع کوونکي منقلبون واپس کېدونکي د دې ټوکړې د مخ کې سره مناسبت او رب سره په دې کې دی ګوره مخ کې مسله سفر ذکر شو چې په سورلې باندې تو کې نو داسې بوای دا د سفر مسله په سفر روانه څنګه چې دا د سفر مسله ونه الله وی د آخرت سفر د نیر نشي د دنیا په سفر باندې چې ځان د خرچې د توخې سپی کرکې نو د آخرت سفر د پر لازمی ده چې دغه د پر د خرچې فکر وکې نو ان الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له ذکر زید الله د پر من دوره غیر د الله نه من عباده د الله د بندگان د ګرځي جزء حصہ جعلوا له من عباده جزء حصہ ولو ګرځي حصے نه مراد بچي ده ځکه بچي د پلار د پر جزوي دا د الله مخلوق او بندگان دي عیسی علیہ السلام او یا عزیر علیہ السلام یا فرشتي وي دي د الله اولاد دي ان الانسان بشک انسان لکفور مبین خامخنا شکر د اخکارا ام اتخذ عین ولی الله پاک مما يخلق اغه چې الله پیدا کړي بنات لوریانی الله ځان د پر لوریانی غوړه کړي او اسباکم او تاسو غوړه کړي بین بنین په زامنو باندې تاسو له زامن درکړه نو دا خو ناشنا تقسیم دی چې تقسیم هم دغه په لاس کې او تعالی د خشیز در کې او بیکار ځان لواغستو ستا خو په خپل پوزیشن دار چې ځان له لور نه خوخه پیدا بشیر احدهم کله چې زیر ورکړي شي او کس د دوی ته بما پاغه سبانه دوره بل الرحمن چې د مثال بیانې د پاره د الله د پاره مثال بیانې د لوریانو نو دا لور چې کوم د کتاله سوک زیر در کې ستا لور وشولا مثلا نزول وجهه وګرځي دا مخ مسود تور د خفګان نه مخ تور شي وهو کظیم او د ډکی د خفګان نه مال د زیر په لور راکړي د هغه شان ټک پک ګرځي لہذا الله فرمای عجیب ده ځان د پر لور نه خوخه نو ما د پر څنګه وای چې فرشتي د الله لوریانی دي ځان د پر زامن خوخه نو ما د پر به د څنګه وای چې د الله لوریانی شوي اوس د جینکو کمزورتیا ذکر کیږي الله جل جلاله خپل تقسیم سره سړی ته چې کم د عقل ور کړی سړی ته صلاحیت او کمال ور کړي خزه کې هغه عقلی کمال ذهنی کمال دا پکې ډېر کم وي نو چې کم وي د لا سکړه په دی باندې چې د کالی ور کړو نو کله چې کم د سره سپین نه یو سی جوړ کې دا په غوږ کې واچوا بل سیس نه جوړ کې دا په پوزه کې واچوا د سره سپین نه بل سی جوړ کې دا په غاړه کې عامل کا دا په ګوتو کې واچوا دا دونه پیټه بلم پشا کړي وې ځکه ستال تعقل کم شو دا سره یو ځکه لګ په دی باندې ستا توازن برابر شي نو خلاصه دی زنانو د پر الله هغه خاص مقرر کړي چې کم د ظاهر سره تعلق وي او د سړو د پر هغه خاص مقرر کړي چې کم د انسانانو د باطن سره تعلق وي باطن صفات څه دي د انسان شجاعت د بهادر دا بسړی باطنی صفات څه دي چې کم د جهادونه دي دا بسړی کوي باطنی صفات څه دي سخا دا بسړی کی وي نو دا سه باطنی صفاتو باندې سړی خسته کو او خزل د ظاهری چې کم دی خایس د کالو ورکو د پر چې کم دی چې په دې باندې تقناعت وکي او هغه چې کم مثال ستا قصور د عقل په دې پورش او امن ایا هغه څوک یو نشه او چې دغه تربیت کولې شي فل حلیه په کالو کې بس هغه په دې خوشاله چې مال د پوزې می خکې جوړ کو د وګ دا جوړ کو پیزوان دا جوړ کو په دې سوچ فکر کینو وهو او د فل خصام په خبرو کې غیر مبین نه وضاحت کوونکی کباحثه مباحثه کې خبرې نو خزه که سمرم تکړه خو د سړی په شان ته خبرې چالا کې د سړی په شان ته باوقار خبرې دانشي کولې نو یو خودوی کمزور مخلوق د الله د پاره به دویم وجعل الملائکه د ګرځي فرشتي الذين هغه فرشتي هم عباد الرحمن چې هغه د الله بندګان دي فرشتي خدای الله بندګان دي او ګرځول اینا ساجینه کې دی وی دا جینه کې دي الله فرمای اشهدو خلقهم تاسو حاضر وي پیدایش د دې فرشتو ته چې ما پیدا کول تاسو حاضر وي نو تاسو وکتل هغه سچ د خزو سره نه غدوي سره شتي نو دا خو حاضر نه وي
نو ستكتب زر چې لیکل به شي شهادتهم د دوی گواہی و يسالون دینه به تپوس کې دی شي وقالوا وای دوی لو شاء الرحمن کدا الله خو غشي ما عبدنا هم به دوی عبادت نو کړي ما لهم نشته دوی لپاره به ذلک پدې باندې من علم علم د دوی په علم نشته چې کم دی چې دوی کوم خبره ده الله خو خبره د دې نه جواب تاسو سورته النحل کې کړو یره چې د الله کامل قدرت دی موږ د الله سره شرک او الله موږ ته سوي نه پته لګي زموږ د شرکیات د الله خوښ دي سورته النحل کې د جواب کو وړاندې سورته کې قل فلله الحجة البالغه الله د پاره د حجت رسیدون کې الله پاک دنیا کې څوک دا سه نه منه کوي چې د دروغ وې دا کپاره ولوي د غیبت کو دا کپاره ولوي د بل بد عمل کړي کپاره دا سه الله نه کوي دلیل باندې تا خبره خول د چې دروغ مو وای حرام دي غیبت مکو حرام دي طاعات لراشا دای جواب دی لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم انهم ندي الا يخرصون مگر اٹکلیان دي ام اتیناهم یا مور کړو دوی ته کتابن کتاب من قبله مخ کې دینه په هم پس دوی به مستمسکون پاغه منګولې لګون کړي دوی سره س کتاب د اسماني چې داغه نه دا خبره کوي نو دوی سره خدا نشته بل قالوا بلکې دوی وای ان وجدنا ابانا بشک من مندر خپل پلرونه علی امه په دې طریقې سره چې د شرک و دا څنګه د پلار نه راپاتې طریقه ده فإن بشک من على آثارهم دغه په نقش قدم باندې مهتدون تلون کیو موږ د خپل مشرانو پسې رواني وکذالک هم دارنګ ما ارسلنا من قبلک مان دلګلستانه مخکې من نبی من قريه فی قريه په یو کلی کې من نذیر سو کې راون کې الا قال مترفوها مگر ویل بداغه مالدارو ان وجدنا اباءنا بشکا من مندل خپل پلرونه علی امه په دغه طریقې باندې وعین علی آثارهم بشک موږ دغه په نقش قدم باندې مقتدون تلون کیو دا خود دوی کلام او چې موږ د خپل مشرانو پسې رواني الله جواب کوي ول ورته اولو جیتوکم اگر چې ما راتل کړي تاسو ته به اهدا پډیر هدایت سره مما د هغه نه وجدتم علیه چې تاسو مندلی پاغه باندې ابا خپل پلرونه هدایت بل ته به د پلار پسې رواني نو چې هدایت بل ملو شنو بیا خو د پلار پسې تل او د گمراه کس پسې تل مناسب ندي قالو دی وی ان بما ارسلتم به بشک من هغه باندې چې تاسو پیلې غلې شي کافرون من کافر یو تاسو دې خبرو ته تیار نه یو فانتقمنا منهم انتقام اغستو دینه فنظر وګوره کیف کان څنګه عاقبت المكذبین انجام د تکذیب کوونکو هغه هلاکت شو دوی هم د خپل پلرونو خبره منو دغه پسې رواني الله فرمایي زه د پلار خبرو منه نیکه د ابراهیم علی السلام او دغه خبرو منه کنه هغه څنګه کړو همدارنګ دوی وې لو شاء الرحمن ما عبدنا د الله خو خشي و نه موږ به د شرکیات نو کړی الله د ابراهیم علی السلام واقعي ذکر کړي چې دا کلام خو نه چته وګنی د الله خو هم به شرک نو کړي د نیکه طریقو کو راغه د شرکیاتو نه څنګه بیزار شو څنګه چې هغه د مشرکانو نه د شرکیاتو نه بیزار شو دغه نیکه سبق خپل کته بیزار شه نو ما کان د ابراهیم علی السلام حال ذکر کوي اذ قال ابراهیم کله چې ابراهیم علی السلام له ابي خپل پلار ته قوم خپل قوم ته انني بشک زو بریء جدا مما تعبدون دا غنه چې تاسو عبادت کوي الا الذي ما کرنا اکستا الا الذي اغكسن هغه ذات پتورنی چې زی پیدا کړم تاسو د شرکیاتو نه بیزار یم د الله عبادت وکوم فانه بشک د الله پاک سيهدي نظر د چې ما ته بلار راخي وجعلها اغرزول الله پاک دغه کلمه دا کلمه د توحید چې ابراهیم علی السلام ذکر کوله دا کلمه د بیزارتیا د شرک نه چې کوم ابراهیم علی السلام کو دا مې وګرځول کلمتن باقیتن کلمه باقی فی عاقبه دغه په پوش کې دغه په نسل کې د ابراهیم علی السلام په نسل کې د توحید او براءت د شرک نه روانو لعلهم د پر يرجعون چې دی واپس شي بل متعت هؤلاء بلکې ما پیدا ورکړي هؤلاء د مکی ولاوتا واباهم د غفلرون ته حتا تر دې پورې جاءهم الحق چراله د حق ورسول مبین او د تراله پیغمبر چې کوم د ښکارا ولما جاءهم الحق کله چراله دوی ته حق چې قران دی دوی ته حق رااله چې پیغمبر دی نو قالو دی وه هذا سحر داده جادو و ان به کافرون بشک من په دې باندې کفر کوونکیو وقالوا اوید لولا نزل هذا القران ولن نزلګي دا قران کریم على رجل په یو سړی من القريتين په دې دوه کلو کې عظیم په یو لوی سړی ول نازلېږي
چونکه د انسانانو او خاص کر د مشرکانو فکر او ذهن دا صرف په دنیا را باندې بس چې کوم انسان سره دنیا دا هغوی ته هوښیار هم ښکاري دا قابل قدر هم ښکاري دا قابل د عزت هم په خلاف د هغه انسان نه چې چا سره دنیا نشته دی نو هغه دوی ته قابل قدر نه ښکاري ځکه چې د دوی نظر په دنیا را باندې نو دوی وایي که دا پیغمبري داسې ښه صفت او ښه عزت سیز دی نو په کار دا وه چې دا یو مخوریز کس ته ورکړی شوی چې هغه ښه مالداره دنیادار وي دا پیغمبري ښه څیزونه له یو عام یتیم ته میلاویږي یو عام کس ته میلاویږي دا ښه څیز دی که ښه وي خو پکار ده چې د ښه څیزونو ټیکهداران خو دا مالداره دنیادار خلک دي په ده باندې پکار ده چې قرآن نازل شوی نو قالو لولا ولې نازلېږي قرآن کریم علی رجل دا عظیم صفت دی د پاره د رجل دا ول نه نازلېږي علی رجل عظیم په یو سړي عظیم باندې من القريتين په دې دوه کلو کې مراد تینا مکه مکرمه ده او مراد تینا دا طایف دی په دوی کې لوی سړی څوک دی نو دوی وایي چې کوم دی په دې مکه مکرمه کې مالدار سړی ولید ابن مغیره دی قرآن د الله کتاب په کار دا چې دا ولید ابن مغیره ته ورکړی شوی دوی غټ مالدار سړی دی او بعضې فرمایي مکه کې عتبه ابن ربیعه دی دا دین خیر وي په کار ده چې په مکه کې لوی سړي باندې نازل شوی چې ملک او سردار صاحب عتبه ابن ربیعه او دویم کله دی طایف که بالفرض آلته نازلېدلی نو آلته عروه ابن مسعود الثقفي دی عروه ابن مسعود الثقفي دا ډېر مالدار دی یا ابن ابي لیلا دی دا مالدار خلک دي نه په کار دا و چې دا قرآن کریم عزت دی په دې مالدار نازل شوی هذا القرآن علی رجل من القريتين عظیم الله جواب کوي دا تقسیمات ستا په خیال چلیږي چې ګینه کم سړی مالداري هغه ته د وحی کېږي او چې کم غریب وي نو هغې ته به وحی نه کېږي ستاسو په خیالاتو داسې تقسیم وکړو نه دا ستاسو خیالات غلط دي وحی ورکېدل پیغمبري ورکېدل دا خو ډېر غټ څیز دی د دې نه ورکوټه څیز د دنیا ژوند او معیشت دی الله وایي دا ما په خپله خوښه تقسیم کړی دی هر کله چې دا ورکوټه څیز چې د دنیا ژوند او معیشت دی دا ما تقسیم کړی د مالدار او د غریب په منځ کې هغه چاله اختیار نه ورکوم چې دا رزقونه ته تقسیم کا نو دا لوی نعمت چې نبوت دی دا څنګه تقسیم کما او چې څنګه تاسو غواړئ ګینه هغه ته نبوت ورکړی شي دا خو د الله د خواره احسان دی چې چاته ورکوي ادې وجه نه د مخکې وایي چې نبوت دا په امور کسبیو کې نه د امور وهبیو کې الله چاته هبه کې نبوت نو اهم یقسمون دوی تقسیمي رحمت ربک رحمت دربستا نحن قسمنا بینهم الله فرمایي مونږه تقسیم کړی دوی په منځ کې فی معیشتهم دوی په ژوند کې دنیا ورفعنا بعضهم مونږه پورته کړي بعضې دوی نه فوق بعض د پاسه د بعضې نور نه درجات په درجو کې څه دپاره لیتخذ چې ونیسي بعضهم بعضا سخریا بعضې نور له په مسخرو سره رزق کې موسعت ورکو چې یو بل پسې چې کم دی د هغه امتحان والو او دا یو د بل پسې ټوکې وکړي حدیث د عبدالله ابن مسعود صاحب کې راغلی دي ان الله قسم بینکم ارزاقکم د رزقونو تقسیم الله کړی دی چاله لږ او چاله ډېر کما قسم بینکم اخلاقکم څنګه چې ستاسو اخلاق الله تقسیم کړي داسې رزق هم الله تقسیم کړی دی دا نه چې ګیندا قص قمقل دی نو هغه ته لږ رزق دی او دا بل هوښیار دی هغه ته ډېر رزق دی دا د الله حکمت دی په خپل تقسیم نو فوق درجات لیتخذ بعضهم دې لپاره چې ونیسي بعضې دی بعضې نور سخریا په مسخرو سره ورحمت ربک او رحمت د رب ستا خیر دا غوره دی مما یجمعون هغه چې جمع کوي دا کافران الله د دنیا حال ذکر کوي چې دا دنیا تاسو ته خو ډېره قدرمنه ښکاري زما په نسبت باندې د هغه هېڅ حیثیت نشته دی لولا ان یکون الناس عام حضرات ذکر کوي دلته خوف راوباسي ولولا خوف ان یکون الناس کدا یاره نه وی چې دا غونډ خلک به شي امتا واحده یو امت به شي په کفر باندې غونډ به کافران شي دا یاره نه وی لیکن بل طرف جمهور دا خوف ته کې رئیستل مناسب نه ګڼي دي نو خدا سے معلومیږي چې ګینه الله باندې یره راځي او الله جل جلاله باندې یره چرته هم نه راځي نو دوی تر وباسي رغبت ولولا ان يكون الناس منانا ولولا ان يرغبوا کله دې خلکو دا رغبت نه پیدا کېدلې چې يكون الناس شبه انسانان
سبشي امه واحده یو امت بشي په کفر باندې دا رغبت نه وي چې دا تمام انسانان به په کفر کې یوځي شي غون به کافر شي دا خطر نه وي نو لجعلنا ما بغیر زولي ور یمن دا هغه چا د پاره یکفر بالرحمن چې د کفر کې په الله باندې د کافرانو د پاره ما ګرځولو سو لبیوتهم دا غي د کورون د پاره سقفن چتونه پدې کورون د پاسه ول چتونه چیرې من فضه د سپینو زرو هم دارنګ او معارج او پونه علیها پاغه باندې یظهرون چې دی راخیږي دا پونه به د سپینو زرو ګرځولې به ولی بیوتهم ابواب او د کورون د پاره دروازې به وي او سر او تختونه به علیها پته کې چې پاغه د تکیا لګولا نو دا تختونه به د سرو کړیو نو چتونم د سرو په معارج پونه پکم چې د چت خيږي بیوت کورونه دروازې علیها یتکا تختونه چې تدابم د سرو پیدا کړیو وزخرفا او سبب ملا د سرو د سپینو زرو وزخرفا او د سرو زرو د سپینو او د سرو به دا پیدا کړیو سقف من فضه د سپینو زرو او معارج او پونه چې پاغه باندې دی بر چت خيږي او بیوت کورون د پر ابواب دروازې دا بم د سپینو زرو او سرور او تختونه بم د سپینو زرو علیها یتکن وزخرفا او سبب د سرو پیدا کړیو نو د سپینو او د سرو خو لیکن د خلکو به دا رغبت پیدا شو دا غون بچ کم د کفر تراغلی په کفر به یو شی وو نو ځکه الله فرمایي د کافرانو ته د دنیا ما دور ډیره ورنکړه سلګه شانتی ورته خودونه ډیره ورنکړه و ان کل ذالک او ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا ان دا نبیه کې نو لما په معنا د الا سرا و ان کل ذالک ندی دا ټول الا متاع الحیات الدنیا مگر دا سکه د ژوند د دنیا دا او که این مخفف د مستقل نشي نو بیا لما مخفف دی نو انه بشک دا کل ذالک دا ټول لما خامخ متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا دا د دنیا چې کوم د سکه د په مقابل کې ول اخرت عند ربک اخرت پنځ د رب ستا باندې للمتقین هغه د متقین د لپاره اوچت نعمت دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه کدا دنیا د الله په نس باندې د ماشه د وزر په مقدار قدر او قیمت وې نو ما سقل کافر شربتن کافر ته به نه یو ګټ او به نه ور کړی دا سمن لوی سمندري دي دا صبر چې کب د لوی باغونه او د لوی زمکي غرونه پدې کې قیمتي لال جواهر سرو سپین کدا تمام را جمع کې او د الله په نس باندې دا قدر د ماشي د وزر په مقدار وې نو کافر له به د سمندر نه ګټ او بم نه ور کړی د الله په نس باندې دنیا داسې حیثیت ده نبی کریم علیه السلام خپل ملګرو سره روان دي دا یو کورنۍ چې کم ده ګډ دغه مردار شوی دی بهر غرزولې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته دا ګډ په د خلکو چې د چا ګډو وس مردار شو بار غرزولې دي دا ګډ د خلکو ته سونه قیمتي او چت ښکاری سونه قدر یې کوي صحابه ورته چې دا خو سره قدر نشته ځکه خو بار غرزولې دي که قدر یو سره نو بار ولې غرزو نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل څنګه چې په دې کور والو باندې دا ګډ سپک و تخکاری بهر غرزولې دي د تمام دنیا الله ته د دین او به قدر ښکاری څنګه چې د کور والو ته دا ګډ به قدر ښکاری دا د دنیا حیثیت د متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربک للمتقین ومن يعش عن ذکر الرحمن اغه سوچ ځان شمکور کې د ذکر د رحمان نه دنیا کې او سړی ځان شمکور کې عشا دې ته وای چې نظر خې لګي خو دې ما خام دروسته به داغه نظر نه لګي هغه ته شمکور وای نو معنا دا کافر خدا سي دې چې نظر ټیک دی خو چې قران ته متوجي کین اوسې نظر کار نه کوي د انسان خو نظر ټیک دی خو چې قران ته متوجي کین اوسې نظر کار نه کوي لکه څنګه چې د انسان نظر کار کوي چې ما خام شپې ته متوجي شو بس نظر کار پرې نو ما يعش هغه څوک چې ځان شمکور کی عن ذکر الرحمن د ذکر د الله نه چې قران کریم دی نو قید له من ملګری کو داغه سره شیطان انسانی شیطان داغه سره ولګو یا پیری شیطان او له قرین داغه سره ملګری وی نو بیا په گمراهو باندې یو خوابل خوابوزی وانهم بشکدوا لسدونهم دی بندي عن السبيل د صحیح لارنا ويحسبون دی ګمان کی انهم مهتدون چې دوی په هدایت دي حتی اذا جاءنا تر دې چې دراش زمون خواته نو قال دې بوي یا لیت افسوس دې بین زما په منځ کې بینکم استاسو په منځ کې
کاش چې زما او ستا په منځ کې دی قرین او ملګری ته وي بعد المشرقین چا چې ځان شمکور کو داغه سره شیطان نو قید له شیطان مرګره سره شیطان شو په هو له قرین اوس دا خملګره دی د ملګرتیا غوړي وینا حتی اذا جاءنا چې زمو خاطر راشي نو قال به بدا افسوس او تمنا کوي بیني و بینک زمو استا په منځ کې اے شیطان بعد المشرقین دومره مسافه چې څنګه د مشرق او د مغرب دا دته تغلیب وای بعد د مشرق او د مغرب تغلیب پکې وکړې شو دوه نه تعبیر وکړې شو مشرق سره بیا چې کم دی تسنیه شو نو بعد المشرقین ته نه جوړ شو نو دا انسان د دې بد ملګری نه دومره لري غواړي چې زه په مشرق کې وي او ته په مغرب کې وي فبئس القرین دا ډېر بد ملګری دی لہذا د شیطان نه خلاصېدل د الله کتاب او ذکر دی چې کوم انسان د قرآن کریم تلاوت کوي د قرآن کریم تعلیم د قرآن سره نسبت نو پوه شه د شیطان نه خلاص شي او چې کله د قرآن کریم نه شاکایي بل خو روانېږي نو شیطان به سره ملګری شي انجام بدی چې بیا به ته افسوس کې کاش زستانه دومره لرې وې لکه څنګه چې مشرق او مغرب لري دي ولن ينفعكم اليوم الله فرمای په دې ورځ باندې ته پیدا اونر سي استاده تمنا استاده امید اليوم نن ورځ اذ ظلمتم کله چې تاسو ظلم کړي په کفر باندې انکم بشک تاسو فی العذاب مشترکون عذاب کې به یو بل سره شریکی الله وی دا کافران پشان د لندو دي پشان د کڼو دي نو کون کا سړون کا هغه سوچ فکر کوي شي په خبره باندې نه فانت آیات تسمع الصم او رول کولې شي کڼو ته او تهدل العمي یا خونه کولې شړندو ته ومن کان فی ضلال مبین هغه سوچي په گمراهی ښکارا کې فإما نذهبن بك دا کلام چې کوم دی شرطی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای دا مخالفین ستا خبره نه مني نو دوه حالت دي یا خدای له سزا ورکوم ستا په ژوند کې تبه تماشا وکي او دیم حالت دا دی چې تبه نه انتقال وکي دا غینه پس به دوی له سزا ورکوم فإما نذهبن بك یا خو به منغوز تعالی توفات کو چې وفات دی کو نو بیا چې کوم دی دوی له سزا ورکوم فإنا منهم بشک من د دینه منتقمون انتقام او بدل اغستون کیو او نورینک یا به خمتا تا الذي اغا وعدناهم چې موږ دې سره وعده کوو ستا په جون کې باغا عذاب راشي فإن عليهم بشک من پدې مقتدرون قدرت ولایو فاستمسك بالذي تمنقل اولغوا په هغه قران اوحي اليك چې وحي کېږي تا ته انك بشک تعالی صراط مستقيم وای نیغلار باندې وای نو بشک دا قران کریم لا ذکر لك خامخدا نسیت د استاد پر دا قران استاد پر نسیت دی دویمه دا لا ذکر لك دا چې کوم د شرافت د استاد پر ولقومک استاد قوم د پر قران کریم د نبی له سلام او د عربو د پر شرافت دی کچره قران کریم په عربی کې نازل نه وي نبی له سلام عربي نه وي نو موږ به عرب څه پیژندل موږ به د عربي زبان سره زده کوو دنیا کې څومره جبې دي انکو ولې نه زده کې پنجابي ولې نه زده کې بل جب ولې نه زده کې چې عربي زده کوو وجه دا ده چې قرآن زموږ په عربی کې دی پیغمبر مو عربي دی نو دا د هغې دپاره عزت او شرافت دی الله فرمیله ذکر لک ولقومک وسوف تسألون زر دی چې دی نه به تپوس کېدی شي واسأل من ارسلنا درې مطلب دلته ذکر کوي شي بعضی مخالفینو دا به چې موږ ستا نبوت منلو ته نه یو تیار الله فرمایي دوی نه دي تیار واسأل من ارسلنا دا من چې کوم دینه مراد انبیا شي نبی معنا دا شولا واسأل تپوس وکم من ارسلنا د هغه انبیاونه چې مالی ګلو من قبل کستانه مخکې من رسولنا دا من بیان د پاره د من شو چې هغه زما انبیا دي هغه نه تپوس وکم دا کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای تپوس ته نو کنه دا د معراج پښ په باندې په معراج باندې دا غون انبیا تاسو سره ملاویږي د هغه نه تپوس وکم د دې خبره اجعلنا ایاما غرزول من دون الرحمن غیر د الله نه الها نور خدایان یعبدون چې دا غوی عبادت کې دي شو الله نه سوا بل معبود د انبیا په ټول ته وی چې نه د الله نه سوا بل معبود نشته دوی مطلب ویل شي
حذف د مصاب سره واسأل من ارسلنا من واسأل من ارسلنا من بو ترو بس تپوس وکړه هغه امتونو نه چې ما لګري هغه ته انبیا ستانه وړاندې مخکې می انبیا لګري دغه امتونو نه تپوس وکړه اجعلنا من دون الرحمن ایا ما ګرځولي غیر د الله نه نور خدایان چې دغه عبادت کې دي شو د امتیان به ته وي چې بالکل الله داسې امتونه نه دي ګرځولي چې کم دي چا غوی د په شرک باندې مبتلا او د الله نه سوا د بل چا عبادت دي کوي نو دیمه ترجمه چې مضاف تر او بس درې مطلب ویلی شي وسأل مراد د سوال نه سوال ظاهری نه دی چې تپوس دی مراد د دینه تفکر او تدبر دی سوچ او فکر دی نو وسأل تپوس وکمنه ته سوچ وکا فکر وکا تدبر وکا من ارسلنا په حال د هغه چا کې چې مالګریو من قبل کستانه مخ کې انبیا ملګریو د هغه په حال باندې سوچ وکا اجعلنا من دون الرحمن ایا ما ګرځولي غیر د الله نه الها نور خدایان یعبدون چې دا غوي عبادت کې دي شو دغه دینونو کې چرته د الله نه سوا بل معبودون نه نو چې ته سوچ وکي فکر وکي نو تا ته پته ولګي چې تمام انبیاء د الله د وحدانیت مسله ذکر کړی دا ولقد ارسلنا موسى تاقسم لګلو موسی علی السلام بیااتنا پخپل نشانات الى فرعون ته ملئه او دغه سردارانو ته فقال نو دورته انی رسول رب العالمین بشک ز استاذ ما د رب العالمین د خوانه د الله پیغمبرم فلما جاءهم کله چې موسی علی السلام راتلو کړ دوی ته بیااتنا پخپل نشانات سر اذا هم به اچانک دوی یضحکون د موسی علی السلام د معجزات په سدی خندل وما نوريه من آیت او مغنو خولت نشانه الا هي مگر دغه نشانه اکبر دالو یو بن اختها دبل النشانینا معنا یو نشانه پسې بل او دبل پسې بل متوخل او یو دبل نه متلوی نشانات او خول هغه نشانات تاوړان دی چې کده 9 آیات نه نشانات الله ور کړو اوس اشکال دا پیدا کیږي چې الله یې موږ دې ته نشانات ور کړو او یو دبل نه لوی وو نو د هر رستنه د بل د لوی شو د مخکینه کچ شوله او سره دینه چې اول خو الله د لور کړي د یدې بیزا عصوا دا خو په عظیم نشاناتو کې دي یو د بل د لوی اورکوټي خو نه دي نو دینه مطلب دا دی چې دا اکبریت چې کوم د اضافي نه دی دا اکبریت نفسي دی اکبریت نفسي دی چې کوم د خو اضافي نه دی نو معنا دا ار نشانه په خپل زبانه ډیره غټه وا هر نشانه په خپل زبانه یوازې د تګوري د عظیمه الله سپګه مقرر کړی عظیم الشان نشانه وا الله په دې چې د خان مقرر کړ عظیم الشان نشانه وا الله یې د بیزاور کو عظیم نشانه وا د سی اریو نو دا اکبریت په نفسه دی او اضافي نه نبی ترجمه دا وما نوريه مغنو خلد من آیت النشانه الا مگر دغه نشانه هي اکبر د اری و لوی و من اختها د بل په نسبت اری په خپل ځبانه ډیر لوی نشانه وي واخذناهم مادئون بالعذاب فعذاب لعلهم د فار يرجعون چې دی واپس شي وقالو دی یا ایها الساحر اے ساحر او جادوګر بعض په ظاهر حمله دا پس ټوکی کوي ساحر سے ته الله نو غواړه خدا معنا لګ بعید اخکاری په دې سره چې ته یو سړی ته سوال کې زما دا کار وکړو ته به داغه صفت ذکر کې داغه سره مخالف بنه چلےږي دا خدای موسی علی السلام ته منت کې ته الله نو غواړي چې دا عذاب لري شي نبی به د موسی علی السلام قدر کې نه به قدر الفاظ به نشي یادولې چې ته د ساحر معنا او کې چې کنه په جادوګر سره بلکې د ساحر معنا د غي په خیال معلم وجدا دا سحر د غي مذهبي تعلیم دی نو چې هر کله دا سحر د غي مذهبي تعلیم دی نو د موسی عليه السلام ته یا ساحر معنا یا عالم مولوی سیب تاسو ته د الله نه سوال وکي بیٹه کې د ادب دینو یا ایها الساحر اے عالم کامل ادعو لنا ربک وبلغ خپل رب زمون د پاره بما عهد عندك هغه چې وعده کړی تاسو سره اننا لمهتدون بشک موږ په هدایت شو کدا عذاب لري شو موږ بچی کنده ایمان راوړو نو بل بشروش فلما كشفنا عنهم کله چې ما بدل کو دا غیر عذاب اذا هم بدوی مهتدون بیا بدی هغه ټیم ته چې ورسید نو بیا بدی شکم دی
الا هي اکبر بالاختها بالعذاب لعلهم يرجعون چې دی واپس شي د خپل زیدنا. یا ایها الساحر ربک ما عهد عندك اننا لمهداج لری کې موږ بستا خبره اومنو ایمان براوړو. نو هغه یو نشانه چې کوم د سپګو عذاب او بلری شو ټیم به پوره شو، یا د چندخانو عذاب بلری شو ټیم به پوره شو. فلما کشفنا عنهم کله چې موږ بلری کو دوی نه عذاب اذا هم ببدیان کوثون هغه وعده به ما تکړه به ایمان نه راوړو. نو تا سورۃ اعراف کې وی چې یو پسې بل د بل پسې بل نه نشانات په دې باندې پوره شول، دوی ایمان را نه وړو. ونادى فرعون आवाज وک فرعون په قومه په خپل قوم کې نو قال وی فرمایلی یا قوم ای زما قوم الیس لی ملک مصر آیا نه د زما د پر بادشاہی د مصر زه د مصر بادشاہ نه یم. وهذه الانهار دا نهرونه تجربه من تحت رست زما من تحت زما د اډر لاندې دا چې کم نهرونه بهيږي دا زما د اډر لاندې افلا تبصرون تاسو نه مقصود دو چې دا موسی علی السلام تاسو سره وعده کوي جنت ته بلاړ شي الته به نهرونه الته به داسې نعمتونه به باغونه به بنگلې به. نو فرعون ورته وی موسی علی السلام تاسو سره د قرض معامله کوي چې مړ شنو جنت ته بزي الته به باغونه او نعمتونه ز تاسو سره د نقد خبره کوم د نقد خبره کوم د مصر ته وګورئ څومره باغونه پکې دي څومره فصلونه پکې دي څومره نهرونه پدې کې چې کم دی روان دي دا نهرونه زما په اډر باندې چلیږي. او یو عمده وجه الله پاک دله په وبو کې غو پور کړه کم سمندر ته چې تا وې زما په اډر چلیږي اوس پاغه کې تعالی غو په درکم. نو ها وهذه الانهار دا نهر تجري من تحت زما د اډر لاندې بهيږي افلا تبصرون. ام انا خیر زغره من هذا الذي د کس نه هو چې د مهین دا د حقیر او ذلیل ولا یکاد قریبا د یوبین چې د وضاحت کې د خپل خبره. موسی علی السلام ته وی هو مهین خو یو کس دی او سرور دی د دوه کسان دي د دوه کسانو څه حیثیت وي نو لہذا دا حقیر او ذلیل انسان دی د په خیال باندې. او دویم ټکه ولاکا یکاد یوبین قریب نه د چې د خپل خبرې پوره وضاحت وکي. نو وړاندې صورت کې نمل کې مداغه خبره ذکر کولا چې موسی علی السلام په جبه کې چکم لکنتو د سوجی نو او بیا هغه پوره لري شو او کنه نه باز فرمای سلګه حصہ پکې پاتې وا زکه خو فرعون په د الزام لګي ولا یکاد یوبین. او د باز حضرات ورای دا و چې الله هغه لکنت مکمل ختم کړي دي زکه الله ورته اوتی تسولک استا سوال استا قبول شو تعالی درکړې شو. نبی دلته دوی معنا کوي ولا یکاد یوبین دا فرعون چې کوم خبره کوي دا په مخکینی حالاتو باندې خبره کوي چې په خوا به د خبره صحیح واضح نشو کوله. اوس خو داغه جبه ټیک ده چونکه دا د دنیا والا دی نو ځکه دی وی زما په اډر باندې د نهرونه چلیږي. موسی علی السلام کده الله پیغمبر په کار د سر غټه دنیا وي فلولا پس ولنا والقي عليه چرا اغرزول شي په د باندې اس وره بنگړي من ذهب د سرو زرو د سر د سرو بنگړي وي. او جاء معه الملائکه یا راشد سره فرشتہ مقترنین د سره معاونین ملګری فرشتہ سره ګرځیدل گاډ مونږ ته پته لګیدا چې دا پیغمبر دی. فاستخف قومه الله فرمای دی فرعون سپک وګڼ خپل قوم نو سپک سړی سوي چې عقل کار نه کوي نو لازمی معنا فاستخف قومه بعقل وګڼ خپل قوم دا قوم ته ډیر بی وقوف ښکارش نو ځان ته خدای وي دا قوم بی وقوف وګرځو فاطاعوا د تابعداري وکړه د فرعون انهم بشک د کانوا قوما فاسقین قوم فاسقان. فلما اسفنا کله چې دم لغوسکو د موسی علیه السلام په مقابل کې مختلف قرآنی کول الله فرمایي موږ له غوسه کړو انتقمنا منهم ادوی نه انتقام واغستو فاغرقناهم اجمعین ما دوی غرق ټول غړ میرا واغستو په سمندر کې ورخه تکړل. فجعلناهم ما دی وګرځول سلفن مخکې ومثلا او مثال الاخرین د پاره د رستونو دی به وګرځول سلفن دا مخکې تلون کې دي چې دا کافران مخکې لاړل او رستنو خلکو د پاره دا عبرت دی. د موسی علی السلام مقابله کې کم نهر چې د یادو زما په اډر چلیږي هغه نهر کې مې دی ډوب کو. ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان شي دا زوی د مریم د حضرت عیسی علی السلام تذکرہ کیږي مثلا په اعتبار د مثال سره داغه تذکرہ کیږي الله عیسی علی السلام پیدا کړي بے پلارا. اذا قومک اچانک ستا قوم منه ده غنه یسدون سود د یسدون راشي چې کوم د ضربنه قیاس شي نو شور جوړول ته ویل شي
نو قوم ستا یسودون دی شور جوړ کی او کده سمعنا قیاس شي سویدا یسودو بیا معنا د بندول نو اذا قومک بستا قوم منه د هغه یسودون دی بنديږي بیا دوی بنديږي چې کم دی استا خبره نه مني وقالو او داسې وی الهاتنا زمون الها خیر دا غوردی زمون الها چې هغه د بوتان دي هغه عزیر علیہ السلام دی هغه عیسی علیہ السلام دی هغه فرشتي دي د دوی خیال داود موږ د عبادت کوو نو الهاتنا خیر ام هو یادا کس غوردی چې نبی کریم علیہ السلام دی الله فرمای ما ضربوه لك دوی نه بیان استاد پر مثالونه الا جدلا مگر دا صرف جګړه او شر دی بل هم قوم خصیمون بلکې دا قوم دی جګړ مار ان هو نه دی دا الا عبد ان هو نه دی دا عیسی علیہ السلام الا عبد مگر دا یو بندو انعمنا علیه من احسان کړو په عیسی علیہ السلام احسان مبکړو پیغمبري مور کړو وجعلناه من دا ګرځولو مثلا مثال لبني اسرائیل د فرد بني اسرائیل په خپل قدرت باندې الله تخپل قدرت او خو چې دای پیدا کو بغیر د پلار نه دا یو مثال وګرځو او الله په انعام کو الله له چې کوم د کتاب ورکو نو دوی سګي وسره ولو نشاء کزمو خوشی ویل جعلنا منکم الله فرمای من بغرزول استاسو په مقابل کې ملائکتن فرشتي دو مطلب ویلش د عیسی علی السلام مثال بیان شي نو دوی د حق نه بنديږي دوی شور جوړ کی زموږ د خدایان غوړ دي او کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوړ دي نو دوی په دې باندې فخر کوي د زموږ معبودان دي یو مطلب دا ویل شي الله فرمای انسانان په دې دنیا کې اوسېږي نمو ته پیغمبر هم انسان راولېګو کچره په دې ځمکه باندې فرشتي اوسېدل نه ما به ته فرشتہ پیغمبر را لېګلو ولو نشاء کزما خوښي وی لجعلنا ما بغرزولو منکم استاسو په بدل کې ملائکه فرشتي فل ارض په دې ځمکه یخلفون چې غیب د یو بل خلیفہ وي نو استاسو په ځای فرشتي اوسېدلې د یو بل خلیفہ به مې وي بیا به پیغمبر وته هم فرشتہ را لېګلا او دوی مطلب داسې ویل شي انسانانو تاسو خداروانی کوي چې ایمان نه راوړی کله د عزیر علیہ السلام او کله د بل عبادت کوي زما خو خشي وې کنه تاسو مې غونډ لري کړیو داس انسانان به پیدا کړیو چې هغه انسانان به فرشته صفاتیو فرشته صفاتی به غون باندې کان خلقو او به انسانانو غون باندې کانو ولو نشاء کزما خو خشیوه لجعلنا ما بغیر زول منکم استاسو په عوض کې ملائکه انسانان فرشته صفاتی فی الارض پزمکه کې یخلفون چې د یو بل به خلیفګانو و انه بشکدا لعلم للساعه د عیسی علی السلام علم د قیامت دی عیسی علی السلام به قریب قیامت ترازی نو دا د قیامت علم دی ایو قرات پکې راغله عالم دا عیسی علیہ السلام لا علم للساعه دا نخد قیامت دا څنګه حدیث کې راغلی دي چې لس نشانات به قریب راځي او پکې د عیسی علیہ السلام راتلل دي بیا بچ کم د يهوديانو سره قتال کوي بیا به مخلص ملګری سره پاتې کیږي وعده بکیږي بچي بکیږي بیا به وفات کیږي نو دا د قیامت نه خدا ولا تمترن بها تاسو په دې کې شک مکه وتبعون زما تابعداري وکي هاذا صراط مستقيم دا د لار نیغه ولا يسدنكم الشيطان وادن تاسو در شیطان د دې حق نه انه بشک دا شیطان لكم تاسو د پر عدو مبين دشمن د ښکارا ولما جاء عيسى کله چې عيسى عليه السلام بالبينات فخکار او دلایل سره نو قال وتوفى من قد جئتكم تاقي سمارات لکړی تاسو ته بالحکمت په حکمت سره وليبين لكم وز بیانکم تاسو ته بعد والذي بعض هغه تختلفون فيه چې تاسو په هغه کې اختلاف کوم چونکه د بنیادی کتاب تورات دی چې په کوم کې تاسو اختلاف دی دا غي تاسو ته بیان وکم فتقوا الله د الله نه ویریږي او اطيعون زما تابعداري وکي ان الله بشک الله پاک هو ربي وربكم دا زمام رب دی استاسو رب دی فعبدوه دا غي عبادت کوي هذا صراط مستقيم دا د لار نیغه واختلف الاحزاب نو اختلاف کو دی ډلو یا په خپل پکې نصرانیانو اختلاف کو نو چا به دا دریم خدای دی او چا به د خدای زوی دی او چا به خدای د سره یو شوی دی فاختلف الاحزاب د دین نصرانیانو اختلاف یا د نورو اختلاف فاختلف الاحزاب يهوديان وای د بد عمل خزي بچي دي مسلمانان وای د نیک خزي بچي دي نصرانیان وای دا چې کم دي د الله زوی دي نو فاختلف الاحزاب یا پکې د جماعتونو اختلاف وکم من بینهم
فویل للذین ظلموا هلاکت دغه کسان د پر چې ظالمان دي من عذاب یوم الیم د عذاب د ورځې دردناک نه هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت انتظار کوي انت اتهم چې د قیامت راشي بغتة ناصافه وهم لا يشعرون او دوی بنه پويږي الاخلاء الدوستان یوم اذن په دې ورځ باندې بعضهم لبعض بعض د پر د بعض نور بعضون دشمنان وي په قیامت کې به دا دوستانه تمام دا بدلی شي په دشمنو باندې الا المتقین مگر نه پرهیزګاران د متقینو دوستانه به په خپل حال وي ځکه دوی دوستانه د الله په کتاب او د الله په دین او دغه متقین چې د الله د پر دوی دوستانه وا نو هغه په خپل ځای برقرار نو دوستانه برقرار کم چې د دې د دین نه علاوه په بل سیس باندې دوستانه وا هغه سيزونه ختم شول نو دوستانه ختم شوي څوک د چا سره دوستی کوي ولی دغه د حسن نه متاثر دی قیامت کې حسن نشته نو او څوک د چا نه متاثر وي دغه د مال قیامت کې دغه مال نشته نو څوک دغه چې کوم د نسب د بل سیس نه متاثر وي د سره دوستی کوي قیامت کې دا یوم نشته دی نو ځکه دوستانه ختم شوله او کوم چې د الله د پروا هغه د الله د کتاب په مناسبت و دا مې خوخ دی ولی ډېر ښه قاری دی ډېر ښه حافظ دی دا سره تګران دی ولی ځکه دا نیک سړی دی عبادت کوي نو دا قرآن دا عبادتونه دا دایم دي نو دا دوستانه به دایم وي الا المتقین صلی الله تعالی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیه الہ العالمین چې کوم درس وکړې شو الله مونږ ته په عمل نصیب کړي الله زموږ ژوند زندگی د قرآن په تعلیمات او د نبی علیہ السلام د سنت په تعلیمات باندې خسته کړي الله نارینه زنانه مشران کشران تمام دیندار کړي الہ العالمین دروجي د دې مبارک میاشتې تمام اعمال زموږ په ښه طریقې سره واغستل کړي څومره مسلمانان په درس کې شرکت کوي الله د هغې جولو کې خیر واچولی کړي هر ځای کې د قرآن درس کېږي په هغه کې څونه مسلمانان شریکېږي نارینه زنانه الله ټولو خیر نصیب کړي الہ العالمین څونه مسلمانان چې درس ته حاضري کوي الله د هغوی حاجتونه د دین د دنیا د آخرت تمام په خپل احسان سره پوره کړي زموږ تمام حاجتونه الله ستا په علم کې دی الله خپل احسان سره پوره کړي د بندګانو د احتیاج نه الله زموږ حفاظت نصیب کړي الہ العالمین مریضانو ته شفا کامله نصیب کړي څومره موذي امراض دي الله زموږ ته نه حفاظت وکړي د دې ملک نه حفاظت وکړي د تمام امت مسلمت نه حفاظت وکړي پروردگار د چا اولاد نه اولاد نصیب کړي د چا په منځ کې دشمنیان وي الله په دوستو بدل کړي الله د چا بچی نافرمانی تابعداري کړي الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم